جی ندیاګل نه سټریټ مونږ رالو اسلام آباد ته سمو تاسو ویل کافي ستړي شوي یو اسلام آباد کې د یو ډېر خوږ روډ سره ملاقات وشو تاسو د ویډیو کې الریډي وکړو ظفر سفاري روډ. السلام علیکم ظفر بھائی څنګه دی؟ خیر دی شکر دی. زما خیال دی پښتنو ته فرست ټایم پته لګي چې تاسو ته پښتو درځي ما ته هم پهله پته نه وه. ظفر بھائی ښه شکر دی الحمدلله. طاهر بھائی راغلی دی زموږ خواله ډېر شکریا ادا کوو دومره مصروف ټایم کې دا رالی زموږ خواله. دا کاري صاحب دی کاري جاوید صاحب د سره رالی زه شکریا ادا کوم او د څومره ملګري دي فیسبوک کې ګوګل کې پیج کې ټولو طرف ته زما طرف نه السلام علیکم. خوشحاله اوسئ آباد اوسئ په دعاګانو کې یاد ساتئ طاهر بھائی اور مام انشاءالله اور انشاءالله زندگی وا وسخه جمع ده یخني ده وړي کې به درځو انشاءالله طاهر بھائی خواله هلته به څلور پنځه ورځ له ټور باندې ځکه جاوید صاحب ما ډېر وخت نه رابطه وه هغه هم ویلي زو به دیر ته نه یم تللی یا ټایم نه میلاویږي انشاءالله اوس دعوت راکړو طاهر بھائی انشاءالله زندگی و ضرور به راځو انشاءالله. ډېر مننه ظفر بھائی الله هم خوشحاله کړي موږ هم ډېر خوشحاله شو چې ظفر بھائی سره ملاقات شو. ظفر بھائی د ملګري تاسو اکثر ګوري هم په یوټیوب باندې فیسبوک باندې ډېر یو الټرا غوندې کې زندګي تېروي خو چې کله تاسو سره ملاقات شو نو بالکل سمپل انسان وی لکه زمونږ په شان دی ملګرو په شان دی دې راز څنګه دی په ویډیوز کې چې تاسو ښکارئ هغه بل شان دی داسې بل شان دی. تاسو ته پته ده زمونږ پښتنو ټول کې غټ کلاس چې د والدین دی مور او پلار هغه مونږ ته هر څه دا زمونږ تربیت چې که نه دا مور او پلار راکوي. زمونږ پښتانه تاسو ته پته مهمان مشرانو عزت کول وړو باندې هغه هر څه مونږ پوهه کوي دا هر څه چې دي مور او پلار دواګانې دي اور انشاءالله او تاسو هم دواګانې کوئ ستاسو دواګانو ټول کې ډېر ضرورت عوام دواګانو ضرورت دی او پښتانه هم پنځه وخته لمونځونه ښه ډېر کوي ځکه مونږ پښتانه چې څومره دي لمونځ ګزاره خلک دي پنجابیان هم دي مطلب پښتون چې دی ډېر شوق سره کوي هغه رکوټ دی غټ دی ډېر شوق سره کوي او زما څومره د خلک به دا ویډیو ګوري ستاسو ټول ته زما ریکویسټ دی ما ته به دواګان کې ما یاد ساتئ او زه پښتون او کې مومند یم دا هم زه تاسو ته ووایم ځینې خلک وایي که نه پنجابی د خالي پښتو به زده کړي زه مومن ایجنسۍ یم زه مومند یم پیدا شوی پنډۍ کې مسکمتري کې اوسېږم او انشاءالله تاسو څوک راتلی زه اتوار پر ورځ خالي کور کې جاوید بھائی سره رابطه کوئ انشاءالله ملاقات هم کېږي اور نور بتائیں بھائی جاوید بھائی سره که رابطه کوئ نو پهله لوکیشن وغیره مضبوط ساتئ که نه درې ګنډې به دې په پنډۍ کې ګرځئ هله به دې سفر به یې خواله راوړي. ګپ لګوم جاوید صاحب هم ډېر مینهناک سړی دی او ډېره مننه ظفر بھائی ما دا کوو چې دلته موږ ته ټایم راکړو انتهایي مصروفه سړی دی او قدر یې کوو پښتون دی د پښتنو قدر یې دی په زړه کې نو ډېره مننه ظفر بھائی ښه کافي وږي شوي روټۍ به خورو د روټۍ نه پس بیا سټریټ ځو بهرې ټاون ته هلته کې به ارام کوو اجازت به ستاسو نه هلته کې اخلو. ډېره مننه. ندیم بھائی څه پوزیشن دی؟ بس یاره راغلی و طاهر جانې سره په چکر باندې راوتی عمران راغلی دوبۍ نه نو بس د هغه سره راوتی و بس دلته دوی ظفر سپاري کال کړی چې دوی سره میلاو شو نو بس راغلی و هغه سره ملاقات وشو او بل ډېر زیات خوشحال شو چې ستا سره ملاقات وشو. ما خو ورغل د کالو کو پرسنلی چې ما خامخا نو بس تاسو سره ملاقات وشو بس روټۍ مو خوړله
مخکې څه پروګرام یا تیار خو راته نه و مخکې دا پروګرام دی چې زه به بهریا ته هلته څه ملګري دي هغوی سره شپه به هلته کوم نو سبا به بیا نیکسټ پروګرام ګورو چې هره څه دی لا پته نه لګي راسه چې سبا نه پروګرام یا نه سبا نه راته لا پته نشته صحیح دی روټۍ مو خوړله ظفر بھائی سره ډېره مننه ادا کوم او وړاندې مې داسې ستړی شوي زرې زرې شوي چې په پښتو کې ورته وایي صرف کټ او پړستن ګورو تاریخ ورته هم خېږي او په خپله ورته هم خېږي هلته کې به خوب کوو او بیا به سبا ستاسو سره ملاقات کوو ډېره راله ستړی کړی که د امیر صاحب درته وایي چې بهی ملکنډ ته هم بوځم نو دا به هم ډیفینټلي مانسیرې ته بوځي د امیر صاحب چېرته په لاره لاړ نه شي डाइटिंग देर करता है